नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोंग तासु बाद अल्लाह जल्ल जलालहु शुक्र अदा कऊ چې مونږ ته د اسلام او د ایمان غوندې نعمت را نصیب کړی ده، او بیا به د الله جل جلاله مونږ په دې خبره هم شکر ادا کوو چې مونږ ته د پاکستان او پاکستان کې دننه د ازادي غوندې یو نعمت را نصیب کړی ده. د پاکستان ملک په دې کې دومره زیاته ازادي ده که یو ګیرو او یو جماعت یو ټولۍ دا په دارالحکومت کې دننه د حاکم وقت خلاف احتجاج کول غواړي، نو د حکومت ته طرف نه په دې باندې هیڅ پابندي نشته. پاکستان نه علاوه په ممالکو کې بشمیره 50 نه زیات ملکونه اسلامي داسې دي که په هغو کې په دارالحکومت کې دننه څوک د حاکم وقت اختلاف احتجاج وکړي، نو د حکومت ته طرف نه دې ته هیڅ اجازت نشته. دا د الله جل جلاله په موږ باندې ډېر سخت احسان دی چې مونږ ته داسې ملک را کړی دی، او داسې ملک یې مونږ ته د الله جل جلاله یو دا بل نعمت چې مونږ ته د ازادي دا بل نعمت را کړی دی. شیخ طریقت متکلم اسلام استاد محترم حضرت مولانا محمد الیاس گمن حفظه الله هغه یو اصول بیانوي، وای ما لا یدرک کله لا یترک کله، که الله جل جلاله یو انسان ته ټوټل اجتماعي تور باندې نعمتونه نه کیور، بیا چې الله پاک دته څومره انعامات ورکړي په هغه باندې الله جل جلاله شکر ادا کوي. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. الله پاک انسان ته بشمیره انعامات ورکړي دي، که انسان په دې انعاماتو باندې شکر ادا کړي نو الله جل جلاله په انعاماتو کې نور هم اضافه ورکوي، او که چیرته څوک په دې انعاماتو باندې ناشکری وکړي نو الله پاک چې کوم انعامات ورکړي دي هغه انعامات په د دې نه واپس وړي. نو الله پاک مونږ ته دوه انعامات راکړي دي، یو اسلام او بل چې کوم مونږ ته انعام دی هغه په ملک پاکستان کې ازادي. اسلام او بل چې کوم دی دا پاکستان. اسلام دا زمونږ نظریاتي شناخت دی او پاکستان دا زمونږ جغرافیایي شناخت دی. مونږ په خپل نظریاتي شناخت باندې هم کمپرمایز نشو کولای، او مونږ په خپل جغرافیایي شناخت باندې هم کمپرمایز نشو کولای. د اسلام حفاظت کول ول جماعت علماء کرام دي، او د ملک پاکستان حفاظت کول ول جماعت افواج دي. کچیرته څوک په اسلام باندې حمله کوي نو مونږ همیشه د علماء کرام سره یو د اسلام د حفاظت لپاره، او که څوک په ملک پاکستان باندې حمله کول غواړي نو مونږ همیشه د افواج سره یو د خپل پاکستان د دفاع لپاره. نو دا یو اسلام او بل چې کومه دی د پاکستان، مونږ د اسلام هم دفاع کوو او د ملک پاکستان هم دفاع کوو. کله کله په اسلام باندې د بهر نه یو کافری طبقه د کفر نه په اسلام باندې حمله کوي، هغه په کفر په اسلام باندې اعتراضونه کوي، او کله کله په اسلام کې دننه بعض داسې منافق موجود دي چې هغه کافران خو نه دي بلکې د اسلام په منځ کې د ماتولو د ټوکړې ټوکړې کولو کوشش کوي. او بالکل په دغه رنګي په ملک پاکستان باندې کله کله د بهر نه حمله کیږي، یعنی کافری طاقت په اسلام په پاکستان باندې حمله کوي، او کله کله په ملک پاکستان کې دننه داسې یو طبقه موجوده ده چې هغه د ملک پاکستان د ټوکړې ټوکړې کولو کوشش کوي. نو لکه څنګه چې څوک په اسلام باندې د بهر نه حمله کوي، مونږ د خارجي فتنه هم نشو برداشت کولی، او که څوک په ملک په اسلام کې دننه داسې منافقت پیدا کوي نو مونږ دا هم نشو برداشت کولی. بالکل دغه رنګي که څوک په پاکستان باندې د بهر نه حمله وکړي، یو خارجي فتنه راشي د پاکستان د ټوکړې کولو کوشش وکړي، مونږ دا هم نشو برداشت کولی. نو مونږ به د اسلام هم دفاع کوو او د ملک پاکستان به هم دفاع کوو. دا ملک پاکستان دا زمونږ د اکابرینو د قربانیو په وجه آزاد شوی ده. هغه کوم یو عالم ده، هغه کوم یو علماء دیوبند غټ غټ عالمان دي شيوخ دي چې هغه د ملک پاکستان په ازادۍ کې خپل کردار نه ادا کړی. ډیر زیات علماء کرام دي چې هغه د دې ملک په ازادۍ کې خپل کردار ادا کړی دی. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح
هغه بیانوي وای د پاکستان په علما کې یو ډېر غټ عالم دی چې د هغه علم او تقدس د تل په یو سر کې کېږي او د نور علما د نور خلکو علم او تقدس د تل په بل طرف کې کېږي نو دا علم دا یو عالم دومره طاقتور دی د دې علم او تقدس دومره زیات دی چې د دې نور نه زیات د حمایت مونږ ته کافي ده هغه یو عالم دی چې په دیهات کې اوسېږي دا غنم مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دی کچیرته دا زمونږ حمایت کوي د مسلم لیگ ته حمایت حاصل ده دا د مونږ لپاره کافي ده او نور څوک که د مونږ حمایت کوي یا زمونږ مخالفت کوي مونږ ته د دې هیڅ پروا نشته او مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه هغه چې کله د دې دنیا نه ولاړو نو هغې نه بعد 15 کسان د دعوت الحق د منبع نه د حضرت ته تعزیت لپاره تانه بون ته راغلي وو هغه وویل چې موږ څو ورځې مخکې د قائد اعظم ته د تبلیغ دپاره تللي وو نو قائد اعظم سره چې موږ کله ملاقات وشو قائد اعظم موږ ته وویل وای په دې قریب وخت کې په هندوستان کې په ټولو عالمانو نه زیات عالم کوم یو دی چې هغه اوس وفات شوی دی وای موږ ځین کې و چې هغه به مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه وي موږ قائد اعظم ته وویل چې ته مونږ ته وښیه هغه کوم یو عالم ده نو قائد اعظم محمد علي جناح هغه دا وویل د دې کمرې نه ولاړو بلې کمرې ته هغې نه یو فایل راوچت کو هغه فایل کې د نن تحریرونه وو کله چې ده هغه فایل راوړ فایل یې زموږ مخ ته کولاو کو او د هغې نه یو تحریر راوکیش او ویې ویل چې دا تحریر کوم عالم لیکلی ده مونږ ورته وویل چې دا مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی ده هغه د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه په باره کې ډېرې تعریفي جملې استعمال کړې او په هغې کې دا جمله هم استعمال کړله چې دغه هغه عالم دی چې د دې حمایت مسلم لیگ ته حاصل دی دې نه علاوه که نور خلک د مسلم لیگ حمایت کوي یا د مسلم لیگ مخالفت کوي مونږ ته د دې هیڅ پروا نشته حضرت مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دا یو داسې عالم و داسې د کردار او داسې نور علماء دیوبندو هم داسې کردار ده حضرت مولانا ظفر احمد عثماني رحمت الله علیه هغه بیانوي وایي زه یو مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه وروغوښتم او ما ته یې وویل چې زه خو زیات خوبونه نه وینم خو ما نن یو خوب لیدلی ده چې د هغه خوب زه تا ته تعبیر بیانوم خوب دا دی چې زه په خوب کې وینم چې یو د محشر مجلس لګېدلی ده هغه کې علما ناستي صلاحان ناستي او نیک خلک ناستي په هغې مجلس کې یو کس زه وینم چې قائد اعظم محمد علي جناح ده هغه لباس هغه کرته عربي لباس ده هغه په کرسۍ باندې ناسته ما ته په ذهن کې دا خیال راغی چې قائد اعظم محمد علي جناح د علما په نشست کې څنګه ناست دی ما ته یو وهبي یو غیبي اواز راغی ما ته وویل چې دا قائد اعظم محمد علي جناح دا نن سبا د دین دومره زیات خدمت کوي چې دی د دې منصب تشتن جوړ شوی ده او بیا مولانا شبیر احمد عثماني او داسې مولانا ظفر احمد عثماني رحمت الله علیه دا چې کله مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه 4 جولای 1934 کې هغه ورغوښتي وو هغه ورته وویل چې د ما اخري وخته زه د دې دنیا نه ځمه زه چې کله د دې دنیا نه ولاړ شم په تاسې دواړو کې به یو کس هغه ما ته جنازه راکوئ او یو کس په قائد اعظم محمد علي جناح ته جنازه ورکوئ او داسې د دواړو پیشنګویي هغه بالکل صحیح ثابته شوله مولانا ظفر احمد عثماني رحمت الله علیه هغه مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ته جنازه ورکړه او داسې مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه هغه قائد اعظم ته جنازه ورکړه او داسې چې کوم نور حسین دا د قائد اعظم محمد علي جناح ADC تیر شوی و دا د اخیره وخته پورې د قائد اعظم محمد علي جناح سره و نو دی بیانوي و یو ځلې د دې وخت کوم وزیر اعظم لیاقت علي خان هغه راغی د قائد اعظم تیمارداري کوله هغه بیمار پرسي کوله کله چې د دې 1 to 1 ملاقات شروع په ملاقات قائد اعظم محمد علي جناح د وزیر اعظم ته ډیر زیات هدایت او ډیر زیات وصیت ورته وکړو په دې وصیت کې لیاقت علي خان ته وویل وای ته به داسې کوي چې زه د دې دنیا نه روان یم د ما آخري وخته نو یوه خبره یاد ساته چې د ما جنازه به د دیوبند عالم مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه پړاوي او بالکل داسې وشول کله چې
دغه وزیر اعظم لیاقت علی خان د قائد اعظم د ملاقات نه راوپس شو د نور حسین ډي سي دفتر ته راغی په هغه کې د ډایرکټ کال وکړو کراچۍ ته ټلیفون وکړو اول ته ورته وویل چې ما ته قائد اعظم محمد علي جناح یو وصیت کړی دی هغه دا وصیت چې څو ورځې د مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه هغه د په کراچۍ کې پاتې شي او د ما طبیعت ډېر سخت خراب ده او زه په دې قریبه زمانه کې د دې دنیا نه روان یم او قائد اعظم محمد علي جناح ما ته دا وصیت کړی دی چې د ما جنازه به مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه پڑھاوي او بالکل دا د علماء دیوبند کردار دی که چیرته پاکستان باندې مشکل حالات راغلی وي علماء دیوبند همیشه سینه دراز ورته نیولې ده علماء دیوبند همیشه د دې د دفاع لپاره ولاړ دي او که چیرته په اسلام باندې مشکل وخت راغلی ده علماء دیوبند بیا هم تیار ورته ولاړ دي کله چې مفتی مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه د قائد اعظم جنازه وکړه په دې جنازه کې 4 لکه خلک موجود وو او مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه هغه په دې جنازې نه بعد فرمایل وای د قائد اعظم په جدای نه د قائد اعظم په وفات نه صرف پاکستان ته صدمه او تکلیف نه رسیدلی بلکې پورا عالم اسلام ته تکلیف رسیدلی ده نو ما دوه خبرې تاسو مخکې عرض کړلې یو اسلام دی او بل پاکستان دی زمونږ شیخ زمونږ استاد هم دا فرمایي چې مونږ به د اسلام دفاع هم کوو او د ملک پاکستان دفاع هم کوو که چیرته په اسلام باندې مشکل حالات راغی هغه ته د مونږ ضرورت وو نو مونږ به همیشه د اسلام دفاع کوو او که چیرته په ملک پاکستان باندې مشکل وخت راغی نو پاکستان ته زمونږ ضرورت وو مونږ به همیشه د پاکستان دفاع کوو الله جل جلاله دې مونږ تاسو ته د اسلام او د پاکستان غوندوی د نعمتونو قدر را نصیب کی او الله پاک دې مونږ ته د دې د حفاظت کولو توفیق را نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین